بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سورة رحمن مصحف کې دا 55 نمبر سورت دی. نزول کې دا 99 نمبر سورت دی. نازل شوه دی پسا د سورت رعدنا او دیتا سورت رحمان وای او دیتا عروس القرآن وای. د قرآن ناوی دا ډولۍ ده. رابط د مخی سره دا مخی صورت کی دعوه و بأن کل شین خلقناه بقدر. الله وی هر یو چیزا منگا په خپله اندازه باندې پیدا کړی دی. په دې صورت کې وی المبارک فی کل شین هو الله. برکت چونکی په هر یو چیز کې دا یو الله دی. الله په هر څه کې برکت اچوي. مخکې صورت کې تخویف او بشارت په دې صورت کې د دې دوانو تفصیل دی. دعوه د صورت دا ده المبارک هو الله. برکت چونکی دا یو الله دی. په هر څه کې برکت څوک چې یو الله. خلاصه صورت داوه صورت کې دریا رکوګانی دي. اوله رکو کې دلایل عقلیه دي په مسله د توحید. په دویمه کې تخویف روی دی منکرینو لره او په دریمه کې بشارت دی مؤمنانو لره. الرحمن علم القرآن. بهدا مهربان ذات علم القرآن. تعلیم ورکړی دی د قرآن. خلق الانسان پیدا کړی دی انسان. علمه البیان خودلی دی دتا وضاحت د مقصد خپل. د خپل مقصد وضاحت او تخودلی. روایت کی راضی جابر بن عبدالله وی رضی الله عنه وی ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته راووتلو. په هغې باندې سورت رحمان د اول نه د اخره پورې اولستو. هغوی ناستو نو پیغمبر علیه السلام فرمایل لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا احسن مردودا منكم. دا صورت میا په جناتو باندې پیریانو باندې اولستلو. هغه ستاسو نه ډېر ښایسته جواب راکوونکي وو. چې کله به پیغمبر علیه السلام وی دا جمله ما وویله چې فبأي آلاء ربکما تکذبان، نو هغوی به وویله چې لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. الله موږ ستا د هیڅ نعمت نه انکار نه کوو او خاص تا لره د کمال صفتونه دي. ترمذي کې هم دا روایت دی. نو مهربانه باچا دی، ډېر مهربانه دی چې ښودنه یې کړې ده د قرآن. د دې علم القرآن
دا د دې یو مفعوله پټ دی، یعنی د جبریل ته قرآن اخودلو او بیا جبریل محمد رسول الله نه جبریل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته اخودلو او دانګي هر نبی او خپل کتاب دا خپل امت ته خودلې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن امت ته خودلې دی. او په علم د قرآن کې اشاره ده چې قرآن داسې کتاب دی چې خلک یې زده کولی شي او لوستلی هم شي. داسې کتاب نه دی چې دا خلک نه یادولی شي او نه د هغه خبرو باندې پوهیږي. نه الله ویه علم القرآن، بیا دا قرآن را مخکې کړی دی تعلیم او پیدایش د انسان وروسته کړی دی. مثلا اصل دا ده چې هغه بنده چې هغه د تعلیم د قرآن نه ړوند دی، نو دا په منزله د مړه دی. دا داسې دی لکه نه موجود نه. او مقصود د انسان په دنیا کې دا یادول د قرآن دی. نو ځکه یا قرآن کریمي د وجه د اهتمام الشان نه را مخکې کړی دی او پیدایش یې وروسته کړی. او د جمیع انبیاء علیه السلام صفت الله چې قرآن کې کړی دی نو هغه په علم باندې کړی. وعلم آدم الاسماء، کو آدم علیه السلام یادی، سلیمان علیه السلام، داود علیه السلام. نو علم القرآن خودلی دی قرآن، خلق الانسان پیدا کړی دی انسان، علمه البیان خودلی دی د تا د بیان طریقه، بعضې ویا د بیان د حلال او د حرامو. یا علمه البیان خودنې کړی دا د تا د مقصوده دا بیانولی شي خپل. الشمس والقمر، نمر او سپوږمۍ بے حسبان په حساب سره روان دي. نمر او سپوږمۍ یجریان بے حسبان فی منازلین، دا روان دي په حساب سره په خپلو منزلونو کې. والنجم والشجر یسجدان، بوټي او ستوري، والنجم او بوټي، والشجر او ونې یسجدان سجده کوي. والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء او الله پیدا کړی دی اسمان، رفعها والسماء رفع الله پورته کړی دی اسمان لرا، ووضع الميزان او ایښې ده تله د انصاف، تله او ویلی دی الله تطغوا چې زیاتی به نه کوئ فی المیزان په تول کې. واقیموا الوزن او برابر کړئ تول لره بالقسط په انصاف سره. ولا تخسروا المیزان او کمې مه کوئ په تول کولو کې، په تول کولو کې کمې مه کوئ. او د دې تفصیل شوی چې د دې نه مراد هر یو تول دی. ګوره کو ستا ډیپټي مقرر شوې ده په اته، نو په نهه باندې مزه. کو ستا چوټیه مقرر شوې ده په څلوره، نو په درې باندې مزه. تله پوره ورکه، میزان پوره که. کو ستا ناب تول دی نو ناب تول پوره کوه، مخاطب مه دوکه کوه. تلې ده ایښیه، انصاف تلې ایښې ده، زیتی به نه کوئ د یو بل نه. والارض وضعها للانام، او ځمکې کېښودې ده دپاره د خلقو. فیها په دې کې فاکهة میوې دي، والنخل او کجورې، ذات الاکمام کڅوړو والا میوې دي مختلفې، او دارنګې کجورې دي ذات الاکمام کڅوړو والا. والحب ذو العصف والریحان،
او دانی دی ذو العصف بوسو والا والریحان او خوشبوی والا فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کم یو د احساناتو د رب خپلنا تکذبان انکار کوي تاسو د کم یو نعمت د رب خپلنا تاسو انکار کوي دا اوسلګ نعمتونه نه دي وین تعودوا نعمت الله لا تحصوها د الله نعمتونه کو شمار کول وغواړی نو نشئ شمارلی نو کم نعمتاته دارنګه دا یا دلیل په دې خبره باندې چې د الله د نعمتونو شکریا ادا کول دا فرض دي شکریا بر ساده کې د نعمت د الله نو دا سی بای چې الله منګه د یو نعمتم یا الله سانا شکر نه به نکو دا آیات به بار بار راځي بار بار به دا آیات څه کېږي لوستلی شي چې فبأي آلاء ربکما تکذبان فضیل ابن عیاض وی دا بندگانو له تنبیه ورکوي او د دیا غفلت لري کوي چې هر نعمت نه وروسته الله تعالی تذکره د دې کوي چې د کم یو نعمت نه تاسو ناشکرې وایه امام بغوی رحمه الله لیکلي چې دا آیات یو د ځله په دې صورت کې راغلی یو د ښکارته او د دې تکرار نه مقصد د بندگانو په ذهن کې دا خبره کې خودل دی چې دا نعمتونه الله درکړي دي او هغه د دې په مقابله کې د دوی له اړخه د ذکر او شکر حقدار دی چې تعالی نعمتونه درکړي دي نو اشاره ده چې الله وی د دې نه څه وکړه شکر الله وی ادا کړه د دې خلق الانسان پیدا کړی دی انسان آدم لرا من سلسانی کالفخار د کړنګون کیا خټینا کالفخار په شانته د ټیکریا په شانته صدا کاودنې دی په خټینا مراد ده چې ایله دا سټاک ورکیا او کړنګا کوي هغه تینا مراد ده وخلق الجان من مارج من نار او پیدا کړی دی پیری لرا من مارج من نار داغه لمبیا من نارین د اورنا د اوره د لمبینې دا پیدا کړی دی د اور د لمبینه دای پیدایش ته دا پیری ته اشاره وکړله فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کما نعمتونو د کم یو احساناتو د رب تاسو باندې قدرې کوئ دوه وړلو د فیرانو او د انسانانو نه رب المشرقین و رب المغربین رب دې د مشرق او رب دې د مغرب رب د مشرق هم دی او رب د مغرب هم دی دې کې څه ته اشاره ده یو قول دا دی چې دا موسمونو ته اشاره ده این رب دی د موسمونو مراد نه یخني او ګرمي ده دا غي رب دی نو دا موسم ته اشاره ده بعضې دا وایي او بعضې وایي چې مشرق او مغرب دا مشرقین او مغربین چې ذکر کړه دا په اعتبار د اکثریت سره ولی ځکه چې په دې باندې دارومدار د ورځې او د شپې دی د مشرق نه نمر راخیږي او په مغرب باندې پریوځي نو چې کله نمر راخیږي او ډوبېږي نه نو ته به طرفونه څه وپېژنې نو دا اشاره وکړه دا اهم طرف دی اصل دی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو په کومه احساناتو د رب باندې تاسو تکذیب کوئ دوه وړلو مرج البحرین روان کړي دي دوه دریابونو لره یلتقیان
دریابونه یو بل سره یو ځای روان دي چلیږي یو ځای بینهما د دیا په منځ کې برزخونه فرده ده د دیا په منځ کې برزخون فرده ده لا یبغیان دا د یو بل نه زیته نه کوي لا یبغیان دا د یو بل سره نه ګډوډېږي یا لا یبغیان زیته نه کوي بأن یغرق الناس چې خلک ډوب کی نه په یو بل سره ګډوډېږي نه خلط ملت کیږي نه فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کومو احساناتو د رب خپله تاسو تکذیب کوئ دوه ډلو یخرج منهما اللؤلؤ رویستلی دي منهما د دې دواړو نه اللؤلؤ ملغلرې والمرجان او مرجان کاڼیا لؤلؤ دا ملغلرې ته وای او مرجان دا ویلې کیږي قیمتي کاڼي ته منهما عبدالله بن مسعود ویا چې لؤلؤ غټه ملغلره او مرجان وړه ملغلره دې ته ویل کیږي فبأي آلاء ربكما تكذبان نه په کومو نعمتونو د رب باندې تاسو تکذیب کوئ دوه ډلو وله الجوار المنشآت او خاص الله په اختیار کې روانې کشتۍ دي منشات چې ډکې کړې شوي دي خاص الله په اختیار کې الجوار ډک روانې کشتۍ دي المنشات چې ډکې کړې شوي دي د مخلوق نه یا المنشات چې پورته کړې شوي دي مراد نه المرفوعات فی البحر په دریاب کې کل اعلام په شانته د غرونو په شانتیا غټې غټې دي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کومو نعمتونو انساناتو تکذیب کوئ ای دوه ډلو د پیریانو او د انسانانو نه کل من علیها فان هر هغه څوک چې په دې ځمکه باندې دي فانین دا فنا کیدونکي دي ویبقى وجه ربک او باقی با پاتې وي مخ د رب ستا ذو الجلال والاکرام چې د لوی شان او د لوی عزت والا دی لوی شان او لوی عزت والا دی هغه ذات به پاتې او مخلوق با ټوله ختمیږي پناه به تغیر به فراش تمام مخلوق بمړش یا به یا شکل بدل شي بیا به د هغې نه پسه قیامت راځي ویبقى وجه ربک او پاتې بشیا ذات ستا د رب چې عزت والا دی لوی شان والا دی فبأي آلاء ربكما تكذبان په کومو نعمتونو د رب باندې تکذیب کوئ ای دوه ډلو یسأله من فی السماوات والارض یسأله تپوس کوي الله تعالی با من دا چنا فی السماوات والارض فعل د یسألو دا من دی من یسألو من پختنه کیا دا الله تعالی من سوال کیا د دې الله تعالی نه مناوت څوک فی السماوات چې باسمانونو کې دی والارض په ځمکه کې کل یومنا هر وقت یونا مراد وقت دی هر وقت هو پیشان دا په یو حال کې ویا دا په یو حال کې خلک پختنه کوي په جدا جدا حالات کې ویا دا ټول تینا سوال کوي فبأي آلاء ربكما تكذبان په کومو نعمتونو د رب باندې تکذیب کوي دوه ډلو سنفرغ لكم أيها الثقلان زردیا چې منګه فارغه به شو تاسو ته أيها الثقلان دا سنفرغ باندې سنحاسبكم
بیا به معنی دا وکړي زردیا چې منګه به حساب وکړو ستاسو سره ایو ثقلان دوو درنو ډلو فبأي آلاء ربکما تکذبان نو په کومه نعمتونو د رب باندې تکذیب کوئ یا معشر الجن ډلې د پیریانو والانس او د انسانانو ان استطعتم که تاسو طاقت لرئ ان تنفذوا چې وځئ من اقطار السماوات په طرفونو د اسمانونو باندې والارض د ځمکې باندې فانفذوا نو وځئ لا تنفذون نشئ وتلی الا بسلطان مگر په طاقت سره او طاقت هم نشته و تا څختی په کم طرف ځې ذات لاړ شه به اسمانونو او د ځمکو په اطرافو باندې جن را مقدم کړی دی یا معشر الجن په اعتبار د خلقت سره ځکه دا مخکې پیدا کړی او انسان یا د پیری نه وروسته پیدا کړی دی نو دا وروسته ذکر کو فبأي آلاء ربکما تکذبان نو په کومو نعمتونو د رب باندې تکذیب کوئ دوو ډلو یرسل علیکما شواظ یرسلو رالیږلی بشیا علیکما په تاسو باندې شواظ لمبې من نارین د اور ونحاس او تانبه ولي کړی شوي فلا تنتصران نو بدلا به نشئ اخیستلی تاسو کو دا د باندې راولېږلی شي نو بدلا نشئ اخیستلی شواظ بعضوی خالص لمبې ته وایي بعضوی اور لوګی دی فبأي آلاء ربکما تکذبان نو په کومو نعمتونو د رب باندې تکذیب کوئ دوو ډلو فإذا انشقت السماء کله چې وچوي اسمانه فکانت شیبه دغه اسمان وردتن سرګلاب کدهان په شانته دغه څرمنې سرې کدهان ورده سرګلاب او کدهان بعضې ویا په شانته د تیلو بعضې ویا په شانته د څرمنې د رنګ داسې بشي ولې د شدت د اور نه فبأي آلاء ربکما تکذبان نو په کومو نعمتونو د رب باندې تکذیب کوئ دوو ډلو فیومئذ فدغه ورځ به لا یسألو تپوس نشي کېدی عن ذنبه په باره د ګناه کې انسون د انسان نه ولا جان او نه د پیری نه دا ته ما ویلو سورت صافات کې تیر شوي چې دا تپوس نه کوي د کافر نه کوي یا کویا ویدروي وقفوم ویدروي تپوس کوونه دا مختلف حالات دي د قیامت فبأي آلاء ربکما تکذبان نه په کومو نعمتونو د رب باندې تکذیب کوي دوو ډلو یعرفو پیژندلی بشي المجرمون جرم کوونکي بسیماهما په نښو د دوی باندې ویؤخذو نیولی بشي بالنواصي د تندونه والاقدام او د پښونه فبأي آلاء ربکما تکذبان په کومو نعمتونو د رب باندې تکذیب کوي دوو ډلو او ته به وویلی شي هذه جهنم التي دا هغه جهنم دی یکذب بها المجرمون چې دروغجنه ګڼلو دې لره جرم کوونکو یطوفونه ګرځي په منځ د دیو کې به یطوفونه بینها ګرځي په منځ د دې کې به و بین حمیم آن په منځ د ګرمو اوبو سختو ګرمو کې بین حمیم آن په سختو ګرمو اوبو کې فبأي آلاء ربکما تکذبان په کومو احساناتو د رب باندې تکذیب کوئ
ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن واغ چالرا خافا چغ ویریگیا مقام ربه د پیش کېدلو در خپلنا جنتان اغلا دو باغونه دي دو قسمه باغونه دي دلته قسمونه راوباس چې دو باغونه دي یا دا تسنیه د تکرار ده هیڅوکه چې ویریږي د ملاقات د رب نه نو جنتون جنتون دالا جنت دی جنت نو دا تکرار دی دا تسنیه د تکرار د پاره ده بعض ویا چې دو قسمه جنتونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان فکمو نعمتونو در رب باندې تکذیب کوي دوه وړلو ذواتا افنان خاوندان د څانګو والا بی ذواتا افنان خاوندان د څانګو دی خاوندان د بوټو دی فبأي آلاء ربكما تكذبان فکم نعمتونو در رب باندې تکذیب کوي فیهما عینان تجریان په دې باغونو کې با چینی وی تجریان رواني بهیږي با فبأي آلاء ربكما تكذبان فکمو نعمتونو در رب باندې تکذیب کوي دوه وړلو فیهما من کل فاکهة زوجان په دې دواړو باغونو کې به هر قسمه میوه ویا جوړه جوړه فبأي آلاء ربكما تكذبان فکما نعمتونو در رب باندې تکذیب کوي دوه وړلو متکئین علی فرش بطائنها متکئین تکیا وهونکي به ویا علا فرشنا په بسترو باندې بطائنها چې استره داغې به یعنې لاندې طرفونه داغې به من استبرق دا به د څه نه ویه من استبرقین دا به دا پیړو ریخمونی استره لاندې طرف بیا من استبرق دا به دا پیړو ریخمونوي وجن الجنتین دان وجن الجنتین یک آراشو کولا د میوو بعد جنتا نزدې ویا وجنل آراشو کولا جنتین داغه جنتونو د میوو بعد دان نزدې ویا فبأي آلاء ربكما تكذبان نو په کومه نعمتونو د رب باندې تکذیب کوي دوه وړلو فیهن قاصرات الطرف فیهن په دغه باغونو کې به قاصرات الطرف ښکته کوونکي نظر والا قاصرات الطرف ښکته کوونکي نظر والا به دا نظر یا پخپلا خاون باندې باندیا بل طرف ته به نه ګوري ښکته کوونکي زنانه به یا ښکته کوونکي نظر والا لم یطمثن چې نه به ویا رسېدلي هغې ته انسون انسان قبل او مخکې د دی نه ولا جان او نه پیرې ابه نه یې ټچ کړي او ورته رسېدل نه یې کړي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو په کومو نعمتونو د رب باندې تکذیب کوي دوه وړلو کأنهن الیاقوت والمرجان گویا چې دویا یاقوت دیا پرنګ والمرجان او مرجان دیا په صفایي کې پرنګ یا رنګ د یاقوت دی اخیسته ویه او په صفایي کې عمل غلره مزیداری نو په سبای کې بعد سوی لکه ملغلره فبأي آلاء ربكما تكذبان نو په کومه نعمتونو د رب باندې تکذیب کوي دوه وړلو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نه دا بدله د توحید د اخلاص
الا الاحسان مگر صرف جنت دیا. جنت هی بدله د الله وی، نه دا بدله د جنت، نه دا بدله د توحید، نه دا بدله د اخلاص توحید، مگر جنت دیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، نو په کومه نعمتونو د رب باندې تکذیب کوئ ای دوو ډلو، ای دوو جماعتونو تاسو تکذیب کوئ په هغې باندې. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ومن دونهما جنتان، ومن دونهما ومن دونهما ورې دا صورت ختم کنو بے لوک د اوس ریکارډ کې فرق راځي تو تړه کوازه. ومن دونهما او آخوا د دینه با، یا من دونهما ما سوا د دینه با، ایلی من خاپ مقام ربی د چا څوک چې ویریږي د ملاقات د رب نه، نو د دین علاوه به ولا جنتان نور جنتونه دوا باغونه به ولا نور یا د دینه ما سوا، ومن دون ما سوا د دینه جنتان یا دوا باغونه نور به ویا، دوا جنتونه به نور ویا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، نو په کومه نعمتونو د رب باندې تکذیب کوئ دوو ډلو. مدهامتان، مدامدان تکاش نبویه. فبأي آلاء ربكما تكذبان، په کومو نعمتونو د رب باندې تکذیب کوئ دوو ډلو. فیهما عینان، په دا باغونو کې به عینان دوا چینی ویه، نضاختان فواره وهونکي، نضاختان خوټ کیدونکي، بره به خوټ کیږي او به فواره. فبأي آلاء ربكما تكذبان، په کومو نعمتونو د رب باندې تکذیب کوئ دوو ډلو. فیهما په دې دواړو باغونو کې به فاکهة میوې وي، ونخل او کجورې، والرمان ونار به وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، په کومو نعمتونو د رب باندې تکذیب کوئ دوو ډلو. فیهن په دې جنتونو کې به، په دې جنتونو کې وا جمع شو کنه، په دې جنتونو کې به خیرات غورا بیبیانی، حسان خیستا مخونو والا وی. خیراتنا غورا بیبیانی په اعتبار د اخلاق سره، حساننا په اعتبار د مخونو سره، خیستا به ویا مخونو والا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، نو په کومو نعمتونو د رب باندې تکذیب کوئ. حور دابا حور حوری بویا، مقصورات بند ساتلې شوي، په الخیام په خیمو کې، په خیمو کې به بندې ویا چې ګرد او غبار پې نه یا لکه ملغلره. فبأي آلاء ربكما تكذبان، نو په کومو نعمتونو د رب باندې تکذیب کوئ دوو ډلو. لم یطمثهن، نه به یا مس کړي دې لره، مراد ترنه جما ده، نه به یا رسېدلي دې ته انسون هېڅ یو انسان، قبل او مخکې د ده نه، ولا جان او نه پیریه. فبأي آلاء ربكما تكذبان، په کومو نعمتونو د رب باندې تکذیب کوئ دوو ډلو. متکئین تکیا وهونکي به وي، علی رفرفین په څادرو باندې، په بالخانو باندې، خضرین شنو، عبقرین او قیمتیه بسترو، حسانین خیستا. متکئین تکیا وهونکي به علی رفرفین په څادرو باندې یا بالخانو باندې، خضرین چې شنه بیا، وعبقرین او قیمتی بسترو باندې یا قالینونو باندې، حسانین خیستا. عبقریه قالین تموی بستری تموی.
فبأي آلاء ربکما تکذبان نو په کومو نعمتونو د رب باندې تکذیب کوئ دوه ډلو. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت ورکوونکی دی نومه د رب ستا، ذی الجلال چې د لوی شان، والاکرام او لوی عزت والا دی، لوی عزت والا دی. امتیازات د صورت داو: لفظ فبأي آلاء ربکما تکذبان، د دې لفظ تکرارو 31 کارتا، انعامات اخرویہ او انعامات دنیویو، اقسام د جنات، ذکر د میزان او دارنگیا د احکامات. راولاله جل کا او میسج کړی نه نشته غله ورنه سم کار دی چې دی لاول میسج وکړي چې زه درس نه کوم، بیا څنګه ته سند وړې. درس چې نه کړی سند دا غدر دی، دوکه ده. د درس څوک نه ناس سند څنګه علي، دا خو ګناه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا وقعت الواقعة، سورة واقعة مصحف کې دا شپږ پنځوسم نمبر سورت دی او نزول کې دا شپږ څلوېښتم نمبر سورت دی. نازل شوی دی پس د سورت طه. رابط د مخکې سره دا دی، مخکې سورت کې ذکر د تبارک اسم ربک، په دې کې په باندې تفرید بسبح اسم ربک سره. آل سورت کې ذکر د قسمونو د جنت، په دې کې تفصیل دی د اهل جنت، اصحاب الیمین او سابقون. آل کې دلائل عقلیه مختصر، په دې کې ذکر تفصیلا دی. دعوت سورت دا فسبح باسم ربک العظیم. خلاصه سورت وا تقسیم دی دوه بابونو لره. اول باب شپږ پنځوسم نمبر آیات پورې د کې اثبات د قیامت دی، علامه ده او علامات دی. ذکر د درې فرقو دی. اول فرقه سابقون دی، دا غیا لس جزاءات ذکر کوي. دویمه فرقه اصحاب الیمین دی، دا غیا اتا جزاګانی ذکر کوي. او دریمه فرقه اصحاب الشمال دی، هغه لا شپږ جزاګانی ذکر کوي. مینس کې علت دی د عذاب. اذا وقعت الواقعه، بعض ویا چې دا متعلق دی په محذوف پورې. اذا وقعت الواقعه اذكروا، کلا چې واقع شي واقع کیدون کې ورځ، لیس لوقعتها کاذبه، نشته دی واقع کېدلو د هغې دپاره کاذبه څه دروغه، یعنی یقیني ده.
خامخا به څه کېږي دا به واقع کېږي دا ورځ به واقع کېږي خامخا خافضة رافعه ښکته کوونکې ده بعضې بندګانو لره رافعه پورته کوونکې ده بعضو لره بعضې خلک به اوچت شي بعضې خلک به ښکته شي اذا رجت الارض رجا او کله چې وجړه قولی شي ځمکه په جړه قولو سره وبست الجبال بسا او زرا زره شي غرونه په زره زره کېدلو سره فکانت هباء منبثا نو شي به دوړه خواره وره او لوزولی شوي دا به دوړه وي خواره وره او لوزلی شوي بی دا حالات دی د قیامت خافضتون ښکته کوونکې به یا کافرو لره رافعه پورته کوونکې به یا مؤمنانو لره فکانت هباء منبثا نو شي به دا ګرد او غبار او لوزولی شوی وکنتم ازواجا ثلاثا او شی به تاسو قسمونه درې واصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة نو ښي لاس والا ښي طرف والا ما اصحاب المیمنة څه دیا خاوندان د ښي طرف والا یو معنا فاصحاب المیمنة ښي طرف والا ما اصحاب المیمنة څلوي شان دیا د ښي طرف والا و اصحاب المشأمه او چپ طرف والا ما اصحاب المشأمه څه بد حال دی د چپ طرف والا والسابقون السابقون او مخکې کېدونکي هرې نیکۍ ته السابقون مخکې کېدونکي دي داخلېدلو د جنت ته هرې نیکۍ له مخکې کېدله نو جنت ته به هم څه کېږي د یا مخکې کېږي اوس د دینا څوک مراد دي اصحاب المیمنه څوک دي اصحاب المشأمه څوک دي او سابقون دا څوک دي کم خلق دي په دې کې ډېر اقوال دي یو قول دا دی چې اصحاب المیمنه دا عام مؤمنان دي او سابقون دا خاص مؤمنان انبیاء دي او مشأمه دا جهنمیان ګناهګاران دي حسن بصری ویا چې اصحاب المیمنه تابعین دي او ورځ قیامت او صحابه او والسابقون السابقون دا انبیاء علیه السلام دي عبدالله بن عباس ویا چې اصحاب المیمنه دا هغه خلق دی چې د آدم علیه السلام خي طرف ته پیدا و یو مخلوقی خي طرف ته یو چپ طرف ته چا خي طرف ته اصحاب الشمال دا چې چپ طرف ته پیدا و هغه عطا ابن ابي رباح وی اصحاب المیمنه د دینه مراد هغه خلق دی چې عمل نامه ول په خي لاس ورکړی شو اصحاب المشأمه دا هغه خلق دی چې عمل نامه ولا په چپ لاس ورکړی شو اولئک المقربون دا خلق نږدې کړی شوي دي څه ته نږدې شوي دا خلق دا سابقون دا الله ته نږدې شوي دي دا جنت ته نږدې کړی شوي دي فی جنات النعیم پاغه باغونو د نعمتونو کې بی ثلة من الاولین ثلة یوا ډله د اولنو نه ده وقلیل من الاخرین او لږه ډله د رستنو خلقونه د دې نه څه مراد دی ثلة من الاولین یو لوی جماعت بیا د مخکنو امتونو نه لوی جماعت وقلیل من الاولین نبی دا اولین څوک دی
دا وی سابقون دی کنه آد امت دا رسول الله وقلیل من الاخرین او لگ بیا من الاخرین دا مخکنو درستانو امتونو نا بعضی ویا چه سلطو من الاولین ایواڑا لبیا دا اولنونا اولنی څوک دی السابقون وقلیل من الاخرین او لگ بیا درستانی امت نا چاگا صحابه دیا نا بلگویا او نور امت نا بڑیر وی علا سرورین پا کټونو باندې بویا موضوعنا چی اودلی شوی دیا پتارونو د سرو زرو علا سرورین پا کټونو باندې بویا موضوعنا چی اودلی شوی دیا پتارونو د سرو زرو متکئین علیها تکیا بے وحلی ویا ڈڑ بے وحلی وی پاغ باندی متقابلین یو بلتا بمخامخوی یو بلتا بمخامخ ناس یطوف علیہم گرزی با پدوی باندی ویلدانون لکان مخلدون ہمیشہ با ہلکانوی زڑیگی را زڑیگی بنا مخلدون ہمیشہ با ہلکانوی سبوڑی روڑی بی اکوابن فگلاسونو و اباریق او پجی کنو سرا و کاسین او پا پیلو ڈکو من معین د شراب خالصونا جیکونا باور سروی یا کاسی باور سروی دارنگی پیالی باور سروی لا یصدعون نبویا سر درده پاغیک لا یصدعون نبیا سر بانی دردا کیگی عنها داغینا ولا ینزفون او نبا الٹی کئی که دو دنیا نشو کی کنه نه یاروی په ذهن می بوج دی نه دا بنی او یارا تا اڑا کڑتی پڑتی کی نه دا بم نی بزرگ و ترا پاتسوی او دا دی وتا کا نیو دا زچی نیو دا دا حکم با شیرو دی تو دی کنا په مراقبه کې تللی سیف الله را ونه دانګي چې هورا ده دا یو اسپیټال لا وړو کنه اسپیټال کې چردا میډم ویلی دلې و سپین واسکټ به لګاولې او مټه به رنګختې وي په سر به ګمبد جوړ کړي او بارا او چې په اوش کې بازار راغله ویل چې وا جنت حوره ده او کنه مراقبه خو کې لا یصدعونانا ولا ینزفون نبیا نبا د سر درد راضی پدیو انها داغینا ولا ینزفون او نبا الٹی کئی وفاکهت مما یتخیرون او میوی مما دا آغنا یتخیرون چه دیا غوره کوي کما می وغواړیا عقبت ملاویگی ولحم طیرین او غوخه د مرغانو مما دا غنا یشتون چه دیا خوخوی د کمی مرغیا غوخه غواړیا عقبت ملاویگی د مرز دا غواړی د کوتری وغیره وحور عین او حوری بویا دویو د پارا وحورن او حوری بویا دیو لرا عینن غټو سترگو والا که امثال اللؤلؤ المکنون پشانتا د ملغلرو پټو ساتلی شو جزاء بما کانو یعملون بدلا باور کولی شي په سبب داغه عملونو یعملون چې دی کړي وي لا اسمعون فیها نباوریا فیا پاغي کې لغوان بے ضایع خبري ولا تاثیما او نه د ګناه خبري سباوري الا قیلا سلاما سلاما
مگر وینا بوي سلام سلام. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، او خیا طرف والا خلق ما اصحاب الیمین سلوی شان دی د خی طرف والا. دیبا فی صدر مخضود، پاغ بیرو که بیویا بی ازغو بی غنو، لکه بیره که خو غنی کن نوال تبا غنی من نی بزرگا خوی بورخیجی آدارک. فی صدر مخضود پاغ بیرو که بیویا مخضود بی ازغو بی غنو والا. و طلح منضود او پا کیلو که بیویا چه لاندی باندی وی جوختی. و ظل ممدود او سوری اگدا کڑی شوی بی. و ماء مسکوب او اوبا روانی کړی شوی په مخ د ځمکه چې کومه اوبه روانې چینه. و ماء مسکوب او اوبه به یا روانې کړی شوی. و فاکهة کثیره او میوې کثیره ډېرې به وي. لا مقطوع ولا ممنوع چې نه به وي ختمېدل هغې لره، ولا ممنوع او نه به منع کېدلی شي، نه به ختمیږي او نه به یې دنه څوک منع کوي. و فرش مرفوعه او بسترې اوچتیا درجو والا، اوچتیا درجو والا مرفوعه اوچت کړی شوي بی. بعد ویا چې د فرش نه مراد دا نساء دیا، نساء. و فرش او دنیاوی زنانه با مرفوعه په مرتبو کې اوچتی شیا، دا به چوتی کړی شوي. ولی ځکه وی دا به د جنت د حورو سرداری چې په نکاح کې د خاون پاتې وه، د کم خاون سره په نکاح کې وه. انا انشاناهن انشاء، یقینا موږ به پیدا کو دې زنانو لره انشاء په پیدایش نوي سره. لکه بوډۍ وه که نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي بوډۍ به جنت ته نځي. هغه جړا شو. نو رسول الله جنت ته به نه ځي که نه، بوډۍ زلمی به جنت کې بوډۍ څه کوي، چې پیټی پیټی کېږي. نوې وی چې منډه وی تیزه. فجعلناهن ابکارا، فجعلنا پیدا فجعلناهن من با وگرزو دی لرا، یا با منگا پیدا کو دی لرا ابکارا دا با باکری وی. یو قول خدا دی صحیح شولا. فجعلناهن ابکارا من با وگرزو دیو لرا، دی زنانا لرا ابکارا باکری. عربان اطرابا، عربان دابا مینی ویا په خاوندانو باندې، اطرابا همزولی بی ستا عمره بی. عربا میلان به صرف یو خاوند تی، محبت بیا صرف په یو خاوندیا. نو عربانا شقانی بوی په خپلو خاوندانو، اطرابا همزولی بی. لاصحاب الیمین د چا د پاره بی، د فاره د خلاص والاو. ثلة من الاولین، یوا ډله بیا من الاولین د مخکنو امتونو، و ثلة من الاخرین او بلا ډله بیا د رستنو امتونو، یو د مخکنینا او یو د رستنینا بیا. و اصحاب الشمال او چپا طرف والا، ما اصحاب الشمال سا بدحال دی د چپ طرف والا، بدحال دیا. فی سموم و حمیم، پا گرم و هواگانو کی بی، و حمیم اپو خود کی دل اوبو کی. حمیم گرم او بدا، سموم گرم هوا، دوی با پا گرم و هواگانو کی وی. و حمیم اپو خود کی دل اوبو کی بی. و ذل یحموم اپو سوری کی بی دلو گوالا.
لا بارد ولا کریم، نبا یخوی ولا کریم او نبا پیدا مندویا، پیدا بناور کئی. ان یقینا دویا کانو قبل ذلك مترفین، مخکی د دینا مستی کونکی، مستی کولا فمالونو باندیا. وکانو او دیا یسرونا چامیشواله بے کولا علی الحنث العظیم پاغا گناون الویو باندی، پایا میشگری کولا توبه نو ایستلیا. وکانو او دی یقولون ویلی بی ایدا متنا کلا چه منگا ملو شو وکننا ترابا و شو منگا خاوریا وعظامنا وڑوکیا اینا لمبعوثون، نو آیا منگا با دوباره را پورته شو. او آباؤنا الاولون، او غاپلانی لرونا زمنگا مخکنیا. ولو توایا ان الاولین یقینا اولانی والآخرین ورستنی با لمجموعون راجم بکرش، دا با راجم کرشی ضرورا الى میقات یوم معلوم، اغا وقتا مقرر دورز معلومی تا. ثم انکم بیا با تاسو ایوها الظالون ای گمراهانو المکذبون او دروغ جوڑونکو لآکلون من شجر من زقوم، لآکلون خوڑون کی بے ویا من شجر من زقوم دا غوانی دا زقوم نا، دا مخ کی تلی وکن جانم پا مینس کی چوا. فمالئون من البطون، نو نبادا کون کی ویا داغینا خیٹو لرا. فشاربون علیه سکون کی بوی داغی دبرا من الحمیم گرمیو با. فشاربون نسکی بیدیا سکون کی بیا شرب الحیم پشانتا دسکلو د تگی اوخا، پشانتا دسکلو د تگی اوخانو دیتا جل وحله وی جل، دا یو بیماری دا پا اوخ بانی لگی، جل وحله اوخوتا وی دا بے نمڑی بس اوبا دیا اسکیا بس پدی کی حلاکش مرش. پشاربون علی من پشاربون سکون کی بیا شرب الحیم پشانتا دسکلو د جل وحلی اوخا د تگی. هادا نزلوم دا ملمس یاد دیو دا یوم الدین فورز زبل لی باندیا، دا دی ملمس یادا د کافر دا پارا. دلیل اخلی وی نحنو خلقناکم ملائی منگا پیدا کری وی تاسو فلولا تصدقون لائی ولی تصدیق نکویا دا قرآن. افرائیتم ما تمنون خبر را کیا تاسو ما دا سبارکی تمنونا چه تاسو ایچ سویا. یا افرائیتم سوچم کڑے دیا، سوچم کڑے دے ما دا آغنت پی پبارکی تمنون چه تاسو ایچ سویا پر ہم کی. انتم تخلقونو آیا تاسو د دې شکل جوړوي ام نحن الخالقون، کو منگا جوړون کیو د دې شکل لرا، دین انسان لای منگ جوړ کړي کو تاسو. نحن قدرنا بینکم منگا مقرر کړي دې پمن تاسو کی الموت مرگ لرا وما نحنو بمسبوقین، او نیو منگا عجز کړي شویا الا د دې خبرینا ان نبدل امثالکم چه بدل کی راولو ساسو بشان خلق نورا. وننشئکم او پیدا کو آتا سولرا فی ما پاغ شکل او صورتا بد کی لا تعلمون چه تاسو اینا پی جنئی. ستاسو نات ساروی او ڈنگر جوڑ او نور خلق پیدا کو ولی پدی اللہ قادر نیوسا ولی پینا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى یقینا تاسو معلومه دا پیدائش اولنی فلولا تذکرون ولی د نسیت نکار نالیا، ولی د نسیت نکار نالی. اانتم تزرعونه افرأیتم ما تحرثون آیا سوچ کړی تاسو دا غدانو په بارک تحرثون چې تاسو اغی لرا کریا تخم کم کری. انتم تزرعونه آیا تاسو راتو کولی دی دی لرا ام نحنو زارعون کو منگی راتو کون کیو.
د دې د وجې نه معالم التنزیل کې علامه ابن جوزی وی لا يجوز لرجل ان يقول انا زرعت بل يقول حرثت. داسې به نه وایه چې ما راټوکولي دي، بلکې داسې به وایه چې ما کرلی دی. الله اکبر. لو نشاء لای که موږ وغواړو لجعلناه نو موږ به وګرځو دې لره حطاما ریزه ریزه فظلتم نو شی به تاسو تفکهون تاسو به څه کوئ تعجب کوئ یا به تاسو فضولې خبرې کوئ یا تفکهون تاسو به خفګان بې ظاهره وئ. څه به ووئ انا لمغرمون چې یقینا من خو تاوانیان شو بل نحن محرومون بلکې نه نه مړه منګه خو محرومه شو د روزۍ نه. خو دا الله وایي منګه وکړو. افرایتم الماء الذي تشربون ای سوچ کړی دی تاسو الماء الذي په هغو اوبو کې تشربون چې تاسو اسکیه اانتم مزلتموه آیا تاسو راکوزي کړي دي دې لره من المزني د سپینو وریځو نه تاسو دا رالیږلي دي دغه لره د هغه وریځو سپینو نه ام نحن المنزلون که موږ راکوزونکي یو لو نشاء لای که موږ وغواړو جعلناه نو موږ به وګرځو دې لره اجاجا ترخي فلولا تشکرون لای ولې شکر نه وباسئ. افرأیتم النار التي تورون تاسو سوچ کړی دی په هغه اور کې تورون چې تاسو یې بلوئ انتم انشأتم آیا تاسو پیدا کړې ده شجرتها ونه د هغې ام نحن المنشئون که موږ پیدا کوونکي یو نحنو جعلناها موږ ګرځولې ده دغه ونه تذکره یاداشت د څه دپاره د اور د جهنم دپاره چې دنیا کې اور بلی ګوره نو دا به داسې قیامت کې به هم ګوره بلیږي. دې وجې نه یو تابعي دی وایي زه لاره باندې روان وم یو ماشوم وایي ناست و وایي هغه ژړل وایي ما ورته وویله چې ولې ژاړې وایي چې جهنم د اور نه یېرېږم. نو تابعي وایي ما ورته وویله چې دا خو تا الله نه مکلف کړی په تا خو احکامات لا نه دي فرض نو وایي هغه راته وویله چې یاره احکامات را باندې نه دي فرضه خو چې زه کله مور سره کښېنمه د نغري غاړې ته نو دا واړه واړه خسڼکي پسې ږدي نو بیا وروسته پسې دا غټ غټ دړې کېدي وی زه وایم چې هسې نه چې د جهنم اور په موږ ماشومانو ګرم کړي ځکه الله وایه چې خشا کې څه دی خلق دی که نه والحجاره والله وایي ګټه ده وایي ماله چې د دغه نصیحت کمه پیدا را کړې ده نو وایي دا له بیانونو نه ده را کړې چې د هلک نه ما عبرت واخ چې د ده سره دومره غم دی نو الله یې ګوره موږ پیدا کړې ده موږ ګرځولې ده تذکره الله وایي یاداشت یې د اور د جهنم ومتاع لای فایده ده للمقوین د پاره د مسافرو. فسبح باسم ربک العظیم نو پاکی بیان کا د نومه د رب العظیم چې لوی ذات دی. دا چې کله رالی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله ویل اجعلوها فی رکوعکم ویل دا په رکوع کې کېده وایه نو په رکوع کې دا وایه سبحان ربی العظیم. دلته خو پیغمبر ته ویلي که نه چې فسبح باسم ربک نو ته به په خپله وایې چې سبحان ربی پاک دی رب زما چې لوی ذات. فلا داسې نه ده دا تاسې څنګه وایي ابو حیان وی بحر المحیط کی فلا داسې نه ده تا تاسې څنګه عقیده لرئ چې دوباره ژوند نشته دی او بیرته راپورته کېدل نشته نه نه داسې نه ده دا ته چې څنګه وایي داسې نه ده اقسمو زه قسم کومه بمواقع النجوم په ځایونو د ستورو باندې په ځایونو د ډوبېدلو د ستورو باندې وانه لقسم لو تعلمون عظیم او یقینا دا قسم دی یقینا دا قسم
لو تعلمون کو تاسو پوهیږئ عظیم ډیر لوی دی انه لقرآن کریم یقینا دا قرآن دی عزت مند فی کتاب مکنون په کتاب محفوظ ساتلی شوی کې چې هغه لوح محفوظ دی لویا کریم دی معزز دی د الله په نسبت باندې لا یمسو الا المطهرون لاس نه لګوي د دې سره الا المطهرون مگر پاک خلق یا خو نه مراد تینا ملائک دی یا تینا مراد دا دی لا یقرؤون القرآن ولا يعلم علی الا الموحدون نلولیا قرآن لرا مگر چې پاکی د شرک نه به پاکی نو نجاست یا ظاهری او بیا باطینی نه به پاکی طهر الله عن الشرک والبدع چې پاکړی الله د شرکیات او د بدعاتونه تنزیل من رب العالمین نازلېدله د دې د رب د مخلوقاتو نه دي افبهذا الحديث انتم مدهنون آیا په دې خبره تاسو سستی کوونکي ویا وتجعلون رزقکم او ګرځوئ تاسو حصه خپله انکم تکذبون چې تاسو دروغجن ګڼئ وتجعلون رزقکم او ګرځوئ تاسو روزي خپله حصه خپله برخه انکم تکذبون یقینا تاسو دروغجنه ګڼونکي وئ دې لره فلولا نو ولې نه وه اذا بلغت الحلقم کله چې مرۍ ته ورسېدو روح مرۍ ته دا روح لاړی ورسېدلو فلولا اذا بلغت الحلقم نو ولې نه دا کله چې ورسي روح مرۍ ته وانتم حینئذ تنظرون تاسو به دغه وخت کې ورته ګورئ ونحن اقرب الیه او منګه نږدې والله وایي ستاسو نه الیه دې مړي ته منکم ستاسو نه ولکن لا تبصرون نو تاسو هم نه وینئ فلولا نو ولې نه ده ان کنتم غیر مدینین که چرتا تاسو نی وی کمزوریا مغلوبه فلولا نو ولې نه ده ان کنتم غیر مدینین کو نی ویا تاسو کمزوریا او مغلوبه ترجعونها چیر واپس وګرځوئ دې روح لره ان کنتم صادقین کو تاسې وی رښتینی نو دا را واپس که کنه دا روح اوس فاما ان کان من المقربین پس که چرته ویه دا ډیره د نږدې خلقونه دا مړی فروح وریحان نو دلره راحتونه او رحمتونه دیه وریحان او خوږه رزق دی و جنت نعیم او جنتونه د نعمتونو یو معنی دویمه معنی فروح رحمتونه دیه وریحان او خوشبویان دیه و جنت نعیم او جنتونه د نعمتونو دیه و اما ان کان من اصحاب الیمین او کو چرته ویا دا خلاص والاو د طرفه و اما ان کان کو چرته وی دا مړی من اصحاب الیمین د خی طرف والانا فسلام لک نو ویلې بش چې سلام دی ویا پتا باندې من اصحاب الیمین د خی طرف والاو نه و اما ان کان من المکذبین الضالین او کو چرته ویا دا د دروغجن گنون کنا ظالین او د گمراه کیدونکو نه فنزلن نو دلره به میلمستیاوي من حمیم د ګرمو اوبونه و تسلیت جهیم او سوځېدل به وي د جهنم نه ان هذا لهو حق الیقین یقینا ګوره دا خامخا پورا یقیني خبره ده فسبح نو پاکی وایا بسم ربک العظیم دا غربه د نوم خپله چې لوی ذات دی دا غت سوایا پاکی وایا امتیازات د صورت دا ذکر د دریو ډلو
د انسانانو او د هغه نومونه کېښودلو. نومه د قیامت صغرا او کبرا، د جنتیانو د بیبیانو صفتونه. واخر دعوانا الحمدلله. ټول دې